بسم الله الرحمن الرحيم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. امتشاط مشت منے منگز. امتشاط منگز کول. سوک چه منگس کی نے تو معاشیتا ہوئی گا نا عربی معاشیتا. خلق سوال کئی دے دا فرعون دا لور سنم ہوگا نا نجی معاشیتا نمی ہوگا معاشیتا تو بنت فرعون. ابن کثیر نسخے بدل دی ویو کہ بینون دیو. نس کے دائے مطلب نہ ہے فرعون خلور نہ ہوتا سرنس فرعون خولاد نو. اصل کې دے خلقو ځان د پاره څه ساتلی کنه. دا ماشیتا اصل کې راغله خزي واغې له سر مونږ دا کنه. نه نه خلقو دغه شی جو. بل اسرائیلیات په اسرائیلیات باندې خلک جنگونه نه کوي چې دینمو اسرائیلی سوزونه دائر اختلافی مسئلے تا امام بخاری رحمہ اللہ یو اشارہ کئی دلتا کی چکل خزا تو حیض نلام بھی نابخپل ویخت کلاوی کون کلاوی پدے کی دودرے قسمہ مذاہب دیکھ. یو خدا دے چې د خزی حالت د لامبل ودی یو د حیض و نفاس نه لامبل لی یو د جما نه لامبل لی. تو چونکه جما د هغې دپاره خو ټایم نشته دی ما سیوا د دی نه چې د منسز حالت نه نو که هر وخت مونږ دې ته حکم وکړو چې ته سپړه ده نو بیا مسله جوړېږي. او حیض په میاشت کې اوزل راځي نو دی وجه نه دواړو حکم کې احناف فرق کوي. احناف دا وایي چې په محیض کې هم لازم نه دی او دارنګې د جما نه چې کوم لامبي نو پای کې هم لازم نه ده. ولې اصل دا چې د زنانا د سر د ویختو ویخته سرمنی تا جل تا اوبر سوال فرض دی. دا احناف و نقطہ نظر دغله نو کاغا تړلی همي نو داغه وی خونو تا اوبر رسیدي شي او کني تړلې کولو وی نو هم رسیدي شي. احناف په دې کې فرق نه کوي دواړه یو شی غني. بعض ائمه داسي کوي چې غید محیض د پاره لازم غني چې کله زنانا د منسز نه لامبي نه پائے کې د دې کم سیس پړدل لازم غني او کله چې جما نه نه پائے کې لازم نه غني. اوس کارو چې مسله مجتهد فی شو اختلافی شو مجتهد فی شو نو کله چې مونږ ګورو نو خبره دې ته ورسي. ابن بطال خپل شرح کې دلته لګي صفحه 441 کې یو دا قول لیکل دی د نخعی امام نخعی چې دا بعد لامبلو د پاره بهر صورت خپل کم سیس پوری او تاوس وی چې نه کله چې د حیض نلام نو ټیک دا لازم ده. فاما من الجنابه فلا جنابت نہ لازم نہ. دیب نے منظر امدار آئے دا چلا فرق بین الحائض والجنابت ایک اس فرق نشتا یہ دوارا بکی. هو فيه قول آخر روی عن عائشہ و ام سلمہ و ابن عمر و جابر انہم قالوا. یو قول لے کے سید عائشہ سید ام سلمہ
سیدنا ابن عمر سیدنا جابر دارے کہ لیس علی المرأة نقض شعرها للاغتسال من الحیض ولا من الجنابت. خزا کاغذ حیض نلامبی کا جنابت نلامبی پاغیبان فرض ندی اضافیر لرکول کلاول کم سیس پڑھ لگ. وهو قول عكرمة وعطاء والزهري والحكم ومالك والكوفيين والشافعي وعامة الفقهاء. ودار کوفی دا علماء داریں گے دا امام شافعی دا امام مالک دا زہری وغیرہ قول دا. لیکن دے ہوئی چی دلتا کہ دا حدیث چکم دے دا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دا کم چمک دلتا کی وائیو تو دا اصح اسنادن دا زیاد صحیح پدے باندرے چی دا امام بخاری روایت خود امام بخاری رحمہ اللہ روایت پاگے بے سوال رضی اگر جواب کو بیخ مبارکہ مسئلہ مختلف فی شوا اور پدے کے فقہ الباب دارے فقہ حدیث چ اصل سیز اغا د ویختو د جرڑو لوندی دل دی دا لازم دا. باقی کم سیس پردل پدے وانے لازم ندا پردل بے خی فقہی اختلاف کے رویہ دا سے کول پکاری تاسو کہ صحابہ کرامو فقہی اختلافاتو گورے نو ہر یو دا قرآن نا یا دا حدیث نا سے استنباط کر رہے ہر سنگ چلے کلے 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 دا خلاف بل چاہے بل استنباط کر رہے لیکن صحابہ یو بلتا دی پا بنیاد بے دین ندی ویلی اور زمونگا اللہ رے معافی کی زمونگا کار چکم دے گا ٹول دا دین و دا بے دین ہے یعنی کہ یو سڑے پدے باپ کے امام شافعی پسے لڑش نو زمون خلق دا ہوئی چی دا خوشی موندگی لیکن زمان دا امام رائے دا دا خود دین و دا بی دین مسئلہ شو خلق دلیل ہوئی اور وجہ ترجیح بیان کی چی زمون پنیز وجہ ترجیح پدے کے دارا نو کہ یو سڑے پارے مطمئنی وا بخلی او کہ نہیں مطمئن نہ باخلی خطا باغا تا نبی دین ہوئے اور نہ بورت بینوان ہوئے رویہ دک کرا کاش دا رویہ مونږ ډېر مخکې نخبل کړی خدا زمونږه چې کم اٹھان شوی دی یا زمونږ کم تربیت شوی دی یا کیږي د 60-65 سال کې هغه دا دی چې صرف زه صحیح یم او دا بل غلط وی دې مونږ دې د رسول امام بخاری رحمہ اللہ دلته کې باب چې دین هغه دغه اختلافي مسله ذکر دی امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض عند غسلها مطلق نہ ہوئی من المحیض وہی دے رہا پارا کہ اگر آئے امدارا چھ دے دا حیض نہ کرلام بھی نو دے اگر لازم گڑی احناف لازم میں گڑی داغی دا اجتحاد فوکس سشے دے دا ویختو جرلال وندے دل پادشو شعور مسترسلہ نو داغی سو لوندول لازم نہ دیکھ دکا اصل سیز کو داغی دا ویخ دے گا ویخت پاکی کی پلی دی دا احناف و فقہ چکم دا پویا فقہ الحدیث دے کے دک کرے ہاں ٹھیک دے چھے موسم گرم دے نو کلو دے کی مسئلہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابراہیم ابراہیم بن سعد نے حدثنا ابن شہاب عن عروہ ان عائشہ قالت سیدہ عائشہ فرمائی احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع احللت تحلیل للتا کہ لا الہ الا اللہ پا مانا نہ دے چما لا الہ الا اللہ ہوئی احرام تڑلت احلال ہوئی للتا ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا حجۃ الوداع کے احرام اتڑا اس قرار زنانو دا پا جدا سے احرام ہو نشتا اصل کے احرام نیت ہوئی دا حج نیت سے ہوئی احرام ٹھیک دا کپڑوں دا احرام ہوئی خدا حج پا بارے کی چکل احرام راشی دا احرام بنیادی مانا دا ارادہ کول نیت کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو پدی وجہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم پروانی دی صحابہ کرام ناغی ٹولو کوشش دا کو چمونگ لڑشو حجو خدا ڈیل بے سعادت تے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا معیت گری حجوشی نو چا ځان سره قربانې روانې کړې دي
نو چې قربانۍ روانې کړي دي نو هغه قران والا خلک دي. څوک پکې متعمرین دي عمرې والا دي، او څوک چې کوم دی هغه مفردین دي حج افراد والے، مختلف قسم خلک ټول روان دي. فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، نو زه پای خلکو کې اوم چې هغې د تمتع اراده کړې وه. تمتع خو پېژنې که د عمرې او د حج اراده کول. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، تمتع باندې فایده اغوستل. چا چې فایده واغسته د عمرې نه د حج سره، دین هغه اصطلاحي لفظ دی بیا تمتع. حج پې مو مخکې کوه، عمره او حج. چا چې اراده کړي د عمرې او د حج. اوس خلک دی مختلف قسمه، چا سره څاروي شته، چا سره نشته، څوک تمتع دي، څوک قارن دي. فكنت ممن تمتع، نو زه هغې خلق کې کوم چې هغې تمتع کړې وه. ولم يسق الهدي، او ځان سره هدایا نو روان کړي. سوق شړل بوتلل، هدي قرباني. قربانۍ ورسره نه، پخوا خو پیسې وې نه که نه، سونا او چاندي باندې به لین دین کېدو. نو چا سره چې وس رسېده نه خپل ساره روان کړی ځان سره. دا وکله دې خبیثانو چې دا نوټ شروع کړی دی، نه هغه ریټونه کله یو خوا ټوپ وویو، کله بل خوا ټوپ وویو. پوه ځکه نوټ کې اوس زور نشته، نوټ صحیح. دا یو لویه فتنه ده بیا د اسلام خلاف، ځان له یو چپټر ده. فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليله عرفه. دا اوس د متکلم نه غایب تلړه، دا به طرز کلام نه. قرآن کې ډېر داسې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، معروضی حالت کې لګے یکدم مخاطب شي ایاک نعبد. دا طرز خطاب دی، دا ټول جبو کې دلته دا مو وایي دا چې څوک وایي چې فزعمت انها حاضت، طرز کلام دی. او دلته زعم نه مراد زعم باطل نه دی، یقین دی. فزعمت انها حاضت، نو دا غي یقین راغی چې زما حیض راغی. یعنی سید عائشہ روانه وا پلار یقین راغی چې دې منسز راغله. ولم تطهر حتى دخلت ليله عرفه، او دا نه پاکې دا تر دې پورې چې شپه د عرفې راغله، د عرفات شپه شو. عرفات خو مسجد نه دی که نه، میدان دی. منا مسجد نه دی، میدان دی. مزدلفه مسجد نه دی، میدان. نو دې میدانونو کې خدا تلی شوه، خو عمره کم ځای کې کېږي، عمره حرم کې دننه کېږي. لیکن چې سړی به مسجد ته ځي، او عرفات خو اوس دي په مسجد کې، صفا مروه خو دي اوس په مسجد کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته فرمایلی وو چې ته هر کار کوه خو مسجد ته به نه ځې. یعنې ستا هغه عمره کومه چې ستا اراده وه د مخکې کولو، نو هغه الله رستو کړه. نو دا لړه حج له خو لړه، حج خو کولی شي که نه، که حج هم نه شي کولی، حج کولی شي. ځکه چې په هغې اراکینو کې مونځ سجده لګول خو نه وي، د هغې په عرفات کې مونځ کول نشته دی، یعنې سجده پکې نشته دی. دا یو اضافي حکم راغی مونږ ته معلوم شو چې کله د عرفې شپه شوه نو دغه مسله شو. وانما كنت تمتعت بعمرة، خطاب ته بیا راغله متکلم ته. ما څه چل کړو، زما اراده کړې وه د عمرې. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشې ته وویل چې ان څه شی دی، قاف پیخ دی، انقضی رأسکی، انقضی رأسکی، خپل سر کلوک. وامتشتی، او مشت اوکا، سر منگس کا. وامسکی عن عمرتکی، او اس د خپل عمرې نه رکوش. د عرفې به شو څه عمره کې چې اوس دلته کې بیا د حدیث خو ټیک ده چې امام بخاري د انتشاط المرأة دپاره لیکلی دی، خو دې د لامل حکم نشته. سوال په دې دا دی
چې په دې د لامبل حکم نشته دی د حدیث کې. دا متقدمین ډېر هوښیار دي، دي څه نه څه مشکل پرېږدي خپلو شاګردانو ته چې دا تاسو وګورئ. د دې حدیث بعضې طرق داسې دي کوم چې امام بخاري لیکلی چې پای کې لامبلو ذکر ده. و د هغې زمانې شاګردانو مو تکړه وو، یعنې دیني مطالعه به یې وکړه نه، نه به فوري لغل حدیث ته چې په دې په بعضې فلانکې تاریخ کې د غسل حکم شته، صحیح به خبره وکړي. اوس زموږ نلایقو دور دی، کتاب و لاس کې ورکړی که ما ته حدیث وښیه، لاس به یې ریتېږي پته ورته نه لګي. لکه زموږ قوم خو ناول افسانې ډرامې ګوري، دې د حدیث څه معلومېږي. د دې حدیث یو طریق دی، هغه طریق کې د صحیح مسلم حدیث دی. هغه دا ما سره چې کوم مسلم دی د دې لومبني جلد کې صفحه 870 لومبنی جلد نه دی، دا دویم جلد 870 871 د دې کتاب مسله دا ده. یو ځل ما حواله وکړه صفحه 1250 یا 1260، خو د هغې نه خلکو دایرې ته وکړې وه چې داسې کتاب خو موږ چېرته نه دی لیدلی. نو ما چې تا نه یې لیدی مطلب خو دا دی چې شته نه. ډېر داسې کتابونه چې د هغې صفحات هغې مسلسل چلی. مسلسل دا مطلب چې لومبنی کتاب بالفرض په 400 ختم شو لومبنی جلد، تو دویم دیک نه شروع کېږي، 401 نه شروع کېږي. دې ته وایي مسلسل. اوس خو اکثر کتابونه لکه ابن منظر کتاب چې راغلی هم مسلسل دی، نه کې یو فایده وي چې سړی د جل مل نه بېغمه وي، خو دا ناشنا خلک چې پرې راشي نو دوی به تا ته بیا جاهل وایي. دا حدیث چې کله مونږ وګورو نو په دې کې دا راځي چې څه شو دا حدیث سے کم دے 111 دے پدے باب کے 1211. روایت شاید شما کتاب غلط راوڑا ہے. پدے حدیث کے جکم الفاظ دی ناغم دا غسل نشت پائے گا. ابن حجر اسقلانی نے دینا جواب دا کی جنا والجواب ان الاحلال بالحج یقتضی الاغتسال لانه من سنت الاحرام. پدے حدیث کے کہ حکم اشترے او کہ نشتا، لیکن د احرام سنت دادی چ غسل وا کولیش. نو سیدہ عائشہ کدا غید لامبل حکم پدے حدیث کی نشتا، نو دا غید دا مطلب نہ رہے کہ دا حدیث دا امام بخاری پدے دلالت نہ کئی، پدے دلالت کئی دا. خبر کے سیدہ عائشہ فرمائی چے لم تطہر حتی دخلت لیلت عرفہ، دا عرفیش پر اللہ. فقالت یا رسول اللہ هذه لیلت عرفہ وانما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قضی راسکی وامتشتی وامسکی عن عمرتکی. عمرہ میں کہو دے حج کی شمولیت ہوگا. ففعلتو نمام دک کارو کو. دا حدیث ظاہر ندا معلوم شواد چھ مشت کول او سر کلاول دا حیض نا دا زنانہ باندے لازم دے. رائے دے خلق دا غلط. ففعلتو نماز اغکارو کو. فلما قضیت الحج کرے جما حج پورا کو امرا عبد الرحمن. دا عبد الرحمن سوک دے؟ دا عبد الرحمن بن ابی بکر دا. او عائشہ سوک دا؟ عائشہ تو بنت ابی بکر. تو عائشہ عبد الرحمن سوک شو؟ رور او خور. نرور او خور
تنها سفر کولی شي، ورور خور تنها سفر کولی شي. البته د ماما زوی او د ماما لور دا سفر نشي کولی. غیر محرم سره سفر نه کیږي. زمون خلک هغه دام پر نه خو حایله جدي چرته برای خدای وراوسته کاغذونه یو ته خور لیدل. اسلامي روح په اړه ورونه خور نه بیا نکاح ما کوي خو سره. کدا مطلب چې هر مسلمان دار مسلمانې روړ دی نه بیا خو نکاح نه کیږي. خور سره نکاح کیږي دا غلط تصور جوړ دی. ډېر عجیب عجیب حرکات موږ سره یو نعوذ بالله من الفتن یو ځان ته لیو هغه سره یو سره هغه ګریډ کې زموږ پاتې شو دلته کې پیژنګر وځو شو نو به زه پیژندم هغه سره ډېر زنانه نه مې دا زنانه سو کې دا روډر شي دي دا یو مې پلانې خور دا بل پلانې خور دا پلانې خور اچھا مونږ کله بلډینګ درلو بیا دا هغه به تاخیره لې اچھا ما کہتے ہیں نا هغه د ټولو پلانان جدا جدا و د دې سړي پلان نوم پکې جدا یو سره نو برابر نو ما دې دا استل کړی دا دی خو ما ته دا سره خره د امن دي سړي حج ته نه پرې دي نو هغه ورته ادمه دروغ ویل دي ته پرې ته ما باندې لګا عجیب او غریب کار ده زموږ د کلی یو سړی ما سال ته ملو شو نو ما ورته حج کې ویو ای پغلا راغلم نو مې تا دا چا وی چې ته پغلا باندې حج وکړه وکی دلته د مولا صاحب سوې تاسو قاعده نشته ده الله باندې قرآن ته وای کنه وای یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم دا اطاعت فرض ده. دا حادثه ولګي ګلته الته کې ډېره سخته ګرمي ده هغه د خاص معلوم کسان لپاره تنظیم وکړي د خوراک د اسکاک د تنبو دا په زرګونو پکې دا سره هیڅ هغه سره هیڅ شي نه کله د پول لاندې پټي کله یو ځای کې کله بل ځای کې هم دک خلک د شر او د فساد باعث جوړ شي الولې مشکلات پیدا شي. دی وی زه خو حج کوم ګناه نه کوم ولې ګناه دی د ولې امر اطاعت لازم دی چې کا تا پامال کې صاحب سات شي دا خیال ساتل وګار دی. بیا چې کله مونږ مینا ته تلو مزدلفه ته تلو عرفات ته تلو ناغه میډم صاحب یو پکې و ناغه الته بنو واپس آئے چې کله زرالم او ما وخته مخته کنجی کل بلډینګ ته ځانې بدلونه اسه بلډینګ هم لاس او نور چې سړي هغه نشو کولای چې نه بیا غیبت جوړي دا مفاسد د دې خبرې سره پردې خدای ته خور وي او غزا سره بوزي پرې دی نه دا نه جایز طریقه ده د مانزه په باندې تاریخ وړل دا ګناه ده پردې خبره باغې باندې حج علاوه فرض کی چاہے خپل محرم وي چې محرم نه دا باندې حج نه فرض دا پیسې خو نه دي محرم ضروری ده. فلما قضيت الحج امر عبد الرحمن ليلة الحسوة فأعمرني من التنعيم فكان مكان عمرتي التي نسكته. حج میں پورا کو ناغے نرستو چونکہ زما صفائی پر آگلے ہوا غلام بل نو حکم اوقا عبد الرحمن تا لیلت الحسبت وادی محصب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشپی سارو نو لیلت الحسبت آگے تو دا حج سرو کرنا گئے وادی محصب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہے کہ لگی سارشے ہو ناغوی دا محصب پشپابانے سے چلو شو اعمرنی من التنعیم دا حدیث لگ امام مسلم مفصل لی کر دیکھ اگر دارے کہ فلما قضین الحج ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع عبد الرحمن بن ابی بکر الى التنعیم یو وادی دا اگے وادی دا صرف ہوئی او پائے کہ چکم پہلو مدینے منورے تے نزدے رہتے تنعیم ہوئی یہ منگوائی دا سوزم علاقہ دا کنا تو دا شان صرف یہ علاقہ دا یہ وادی دا
نو پاغه وعده کی چې کم پهلو مدینه منوره ته نږدې دی، مدینه منوره نه لري دی او مکه مکرمه ته نږدې دی، نه ته وایي تنعیم. دا دواړه یو ځای دی. کم خلک چې دینه واقف نه منکرین حدیث ناغه کله وی کله یو حدیث کوي چې صرف او بلکې چې تنعیم دا څنګه چل رہا. جواب اعتراض خلک علاوه کوي چې صدا علم بنیاد یې جغرافیه چې اوسم راواخلې نه پای کې بتا ته وخی چې تنعیم مکی مکرمه ته نږدې ده، د مدینه منوره نه لري ده، او د دې وعده نوم صرف ده. نو کاوی چې صرف ته لړم نوم دی لکه سودم علاقه ده کې اوسړې دا وي چې چار غولای ته کوم خاله کې سودم ده بیا وي چار غولای ته تلوم پکې چې سړی نه واقف وینا وسو وي چې سودم چار غولای نه بار څه شي که چار غولای سودم نه بار څه شي ودا شي ده. التنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خپلا اراده کړی ده او دې نه اختلافي مسله بیا شروع ده چې تنعیم نه عمره کېدی شي کړی شي کېده. تنعیم ترن مسجد عائشہ وایي داغي دور داغي ځای چې کوم نن خلق دې موجود علما داغي د مسجد عائشہ نه عام طور د عمره کولو اجازه ورکړي. ما بیگا مقدل لبرشوہ مقدل اجازت ورکړي، لیکن دلیل پدې باب کې چې سده نه دک نه دی چې سیدہ عائشہ دغه زینا احرام کړل. وجه وتا ته معلومه ده چې سیدہ عائشہ کله مکه مکرمه ته راتله د مدینه منوره نه، نو داغه دغه ځای کې خپل تکلیف راغلو، لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم کدا الته کې لګي نو پدې بنیاد لګي چې هغه مخ کې خو سفر د دې بدلو ته دک ځنه چونکې نیت بدل شوی دی، هغه حکم ته پاتې شوی دی، نو لہذا مونږ بداوي د رکعات مثال شو. یو سړی هغه رکوع کوي بل فرض، د رکوع دوران کې به اودس شو دی بس چل گئی دیو بنا کې لړ بشي اودس بو کې بیا چا دي کوم نه مشهور وي رکوع نه مشهور وي نو اس قطار چاہتے اجازت ورکے جاؤ جی مون د رکوع نه شروع کیږي. صحیح بھائی قیاس درست نه ده، دا قیاس درست نه، لہذا جواز گنجائش ٹھیک ده اجتهادی مسئله ده، خود دلیل دې طرف ته زیات ده چې دا میقات نه ده، دا میقات نه ده. میقات هغه ډېر لږ دی بیر علی کې ده، تنعیم میقات نه ده. نو پای کې چې کوم محققین دي دا غیر رائے ده نه ده، دا عوام او عام خلق رائے ده، عام علماء. امر عبد الرحمن لیت الحسبہ فاعمرنی من التنعیم، اگر ما سره ما باندې عمره وکړه لکه زړه چهره باندې اس کو کنه پوش چهره باندې اس کو او د سره باندې وکړه او سره باندې وکړه څه مطلب خو برخه د باندې سو کوم نو په ما باندې عمره وکړه، یعنی زما د عمره احرام چې کوم دی تنعیم نو مکان عمرتی التی نسکتو نسک نو درے عبادت پزید آغی عمره د کم عبادت چې ما شروع کړو او بیا د عذر د وجه پادش نسکتو ماخوذ من نسک نه نو درے. نو امام بخاری رحمه الله چې کوم باب کې خدا غسو امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض دا لازم ده. اور پسے باب کو ما حدیث و پیش کئی خواغی لگ دی باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحیض یا عند غسل المحیض چکا دا لام بھی نبیا دے دا پارا ویخت کلاول کم سے پرانستل ضروری دی ندی رائے دا. اور تفصیل در تماو کو چی دا اکثر اور رائے دارا چی نا لازم ندا، اصل چیز لازم دا ویختو جرڑے لوندی دل دی. احناف پدے کے فرق نہ گئی. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام عن ابيه عن عائشہ قال خرجنا موافین لهلال ذی الحجہ. موافین دا موافی جمع ہے،
معافی څه دی؟ معافی منه مونږ وایو کله کله چې د فلان کی سره موافقت یعنی چې کله هلال د ذل حجې شروع کېدو نو مونږ هغې سره وفا وکړله او روان شو. پښتو کې مونږ د دې معنا داسې وکړو چې مونږه د ذل حجې د هلال لیدلو سره اتفاق کوونکې چې څنګه هغه او خطر نه مونږه پاور روان شو، چې څنګه مونږه د ذل حجې هلال ولید نو پاش پر روان شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا الله رسول فرمایل من احب ان يحل بعمره فليحلل. یو سړی که د عمرې اراده کوي نه د عمرې لاړ شي. فإني لولا أني أهديت لأحللت بعمره، که چېرې ما ځان سره خپل څاروی نه و بوتلی نو ما به هم د عمرې احرام تړلی. په دې وجه باندې احل بعضهم بعمره واحل بعضهم بحج. پس پابندی نه دی. بعض خلقو هغه نه کړو دا دلیل شه دی خبره او چل ته نمبر نه کیږي د خیر چې لاړ شي بس نږدې ځي ټیکسي کې نو بعض خلکو هغې د عمرې نیت وکړو او بعض داسې و چې احل بعضهم بحج، بعضو د حج اراده وکړه. وکنت انا ممن احل بعمره، او زه پای خلقو کې ما چې ما د عمرې اراده کړه، یعنې اول به عمره کوم، عمرې چې فارغ شم نو بیا به احرام پرانځم، یعنې اراده به ختم شي. او هغې نه وروسته بیا چې کله ایام حج شي یوم الترویه نو بیا وضو حج له وضو یوم الترویه دی یوم الترویه وایي یوه څاروي په اوبه سره که نه اوښان نو هغې باندې به یې اوبه څکولې تېره 5 ورځو دپاره په هغې اوبه وڅکي، ځکه چې عرفات کې منا کې هغه زمانه کې اوبه نه وې، اوس پکې هم نه وي. لیټرین باندې کله کله د موضوع شي سړی تنګ شي بیا، که دا یو ورځې دپاره انتظام دی که نه، په دې ورځې دپاره بس دومره انتظام څوک څه کوي؟ ختم شوی دی، ختم شوی دی. ځای په ځای کې د هغې آثار ښکاري، زه ورپسې زه پکې ګرځېدلی وم. شیخ القرآن رحم الله به ویل چې زه ورته ګوس یم، سپینه نه سره سرې خټې دي وکې هلته کې بار نه چې راځي زبید نه که نه لرې نه یمن نه راځي نو د هغې شاید چې ځمکه یې سرې خاورې سرې. نو اوس بار کې دومره اوبه نشته دی، د سړي د ضرورت اوبه شته دی، د انسان د ضرورت اوبه شته. فادرکنی یوم عرفه وانا حائض، نو ما خو اراده کړو میاس کې دغه معامله رااله. فادرکنی یوم عرفه، نو په ما باندې زه لاندې کړم د عرفې روزې، یا د عرفې روز په ما رااله وانا حائض، په داسې حال کې زما منسس عرفه چې رااله زما منسس. فشکوت الی النبی صلی الله علیه وسلم، نو ما شکایت وکړه الله رسول ته، هغه راته فرمایل دعی عمرتک وانقضی رأسک وامتشطی واهلی بحج. خپل عمره دې وخت پرېږده، وانقضی رأسک او خپل ویښتو پرانځه کوله وکړه، وامتشطی او مشت وکړه سر منګس کړه، واهلی بحج او د حج اراده وکړه. ففعلتو، نو ما هغه کار وکړو. ځکه الحج عرفه، عرفه کې څوک حاضر وي دغه حج شوی دی، هغه رکن اعظم دی، باقي ارکان یا واړه دي یا د هغې قضا کېدی شي یا د هغې په ځای باندې سړی جبیره هم کېدی شي، قرباني هم کولی شي. لیکن یو سړی چې د عرفات پر ورځ باندې
د زوال نه لږ غوندې مخکې او د انوار ډوبېدو نه وروستو او د انوار ډوبېدو نه لږ غوندې مخکې نه کېدلی دا حج نه کېږي. حج دپاره بنیادي چیز څه شی دی؟ عرفه. عرفات کې ودرېدل. هلته را مونځونه نه وي ضروري، سړی مونځ ته ځان ورسوي، مونځ وروسته مرسته مونځ کېږي هلته کې قصر کولی شي، هلته کې ځان له ځان لم کېږي او جمع سره هم کېږي، بس هلته کې دا پابندی نه وي. مونځ دپاره پابندي نه، خو پاکستانیان خامخا دعا دپاره پابندي کوي. پوه شئ، یې کتلي هغه سره خولې وال لوډ سپیکر او دعاګانې کوي، نور هېڅ څوک نه کوي چغه باندې، دی په اجتماع باندې پوهېږي. یا ټوله دنیا کې نور څوک مسلمانان نه دي، پاکستان ولري څخه مسلمانان پوه څخه بدعتیان دي په من نه کوي دي. مونږ خپله ډېر جوړلی دي، خو چې تنهایۍ کې کومه مزه ده په هغې کې نشته ده. هغه خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یو ته کتي چې هغه خلک کوي دی خلک کوي، او سړی تنهایۍ کې جوړي نه، هغه خپله ماضي یادوي، هغه خپل ګناهونه یادوي، خپل اخطا ورته یادوي، خپل کمزورۍ ورته معلومي. هغه چې کوم جوړلي نه حقیقي جوړلي، او دا خلکو مخکې جوړل دا خو یو بل ته وګوري بل ته وګوري وځه چاړي. څنګه چې دعاګانو کې درسونو کې تا کتلي هي سره بخان دي 10 منټه بیا سمې دا حال زمونږ دا بدعات دي. ما اسکار کې لیکلي چې اجتماعي دعا مسنون وي نو د عرفات امر لوی اجتماع نه چرته کې پیغمبر کم سے کم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خو کړی وي چې اللهم امین، دا به دعا کوله خلک ورپسې امین وي. اجتماعي دعا دغه ته وایي، یو ځای لاس پورته کول نه وایي، دی اصطلاح کې فرق معلومه ده. اجتماعي دعا دې وي چې یو دعاګانې کوي نور ورپسې امین وي. نو داسې دعا ثابت ده صرف په استسقا کې، او داسې دعا ثابت ده په کسوف کې. اجتماعي دعاګانې دغلته ثابت دي، بل نه ثابت. لہذا دا زمونږ د استادانو درسونو کې چې کوم اختتامي دعا ده دا بدعت ده، حق خبره حقي. ما مولانا ابوالسلام صاحب رحمه الله ته ویلي مو دا چې دا څه کېته دا څه شی دی، هغه ما دې ته زورور دی. میں تو روڑ کے آدھے کسی دی مونږ دا کس دکلی دا اجتماعي دعا دا بدعت ده. آخر کې چې هغه جاړي هغه ټول ورسره جاړي هغه شان اچھا ویرای نو یو پتاله وا आवाज وړي پکې وایي نه دا چې بیا دغه مختصر کړه. ها دا شی ودا عام شي کنه دا مونږ چې خربوزه کو دې کرنګ پکړتا ہے دا بالکل عام شو. چې مردان کې چې چرته د خزو اجتماعي دغه کیږي تبلیغ وایي نه کورونو کې دغه کې راځي د بهر نه تبلیغ دا غي اجتماعي دعا کې او بیا دا ورډو باقاعده د چړا आवाज بتاوي خپل اوسې او څه باندې څنګه مې دې کې مړو وینا اجتماعي دعا کې دا دې له رواج اصل کې تبلیغیان ورکړه نه تبلیغیان رواج ورکړه دا غي الته کې مرکز کې واغې دعا کوي کنه او دا غي له دومره اهتمام کړي چې خلک نور زیو کړی وینم د دعا روز نو هغه دا شی شروع شو. نو بیا ورپسې زمونږ د استادان کوم چې ډېر حق پرست هغه هم د بدعت کې لتاړ شو، ځانې په دې کې علم کړه. هغه عرب کوي نه هغې په مونځ کې گئی، مونځ کې د هغې یو اجتماعي دعا ده، هغه هغې په مونځ کې گئی او د هغې څه ثبوتونه شته دی د آثار د صحابه کرامو کې. دا قیاسي مسله نه ده چې سړی په هغې باندې ور قیاس کړي. اوس هم ټایم دی چې موږ ته د ادراکو کو چې دا غلطي ده دا پرې ښودل پکار دی. دعا دي بے شک، لیکن هغې له دغه رنګ دا کوم چې دی ورکړی دا درست نه دی، دا ناجایز دی. دلته خبر راځي چې هر هغه څیز ګناه چې بل څوک کوي چې موږ یې په خپله کوو دا ګناه نه، کم سے کم دومره خو ویلی شو چې دا ګناه دی، دا بدعت دی، دا غلط. دې سره د هغې څیز هغه جرمواله ختم شي. لکه زه یو کار کوم او زه هغې ته ثواب هم ووایم، اجي دا مسله ده، خو زه ووایم جواب یې بس غلطي مانه وشوله. نو بیا دې کې هغه عامه خبر راغله بس مونږ به وایو دا یو رواج دی بس، خو چې دغه کې جایز ورته جایز ورته بیا خو دین شول. فأحللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن
فی شیء من ذلک هدی ولا صوم ولا صدقه. هشام سوئی د دې عجیبه عمره شو او عجیبه حج شو. حج خدا شو چې دا لړه واستې حج وکړو، قرباني ونه کړلو. او عمره هم چې وکړه نو عمره کې نه هدی او نه صوم اسنو. عجیب و غریب عمره دا، عجیب و غریب حج دا. باب مخلقت و غیر مخلقت. امام بخاری دا باب دلته سره پاره لیکل. امام بخاری دا باب دلته کې په دې بنیاد باندې اخره چې کله یو زنانه حامل شي نو بیا داغه منسز راضی او کنه راضی. عمومی طور دا سره چې زنانه منسز ناراضي بیا د حامل خزي منسز ناراضي. ولې خېټه کې چې کم بچي دی نو دا منسز اوس دا خوراک دی. خدا قاعده اکثریه ده، قاعده اکثریه ده. موږ دا زنانه دي دي چې دا غي منسز هم راضي او حامل هم دي. منسز هم راضي او حامل هم دي. دا زنانه هم لیدلې دي منسز کې جما کول حرام دي. خو هغه سره منسز کې جما کړی شوی دا او دا غي باوجود دا غي حمل ټیراو شوی دا. ورناسه په منسز کې چې سړی جماو کی ته حمل ټیراوي. ځان نه راځي خلک ما جوړوي چې دا جی بس الله حکم دی. دا قاعده اکثریه ده. یعنی اکثر داسې دي چې په منسز کې جما وکړي شي نو بچي نه پیدا کیږي. خدای دا مطلب نه چې چر دې نه پیدا کیږي د چا دې نه پیدا کیږي. سوق به داسې چرته کی یو کس دو کس او درې کسا چې دا غي پیدا کیږي. تو دارنګه هر زنانه چې حامل ده نو دا نه ضروري چې دا هر زنانه دې وینه ناراضي. بعضی به وی داسې چې دا به حمل هم وي او وینه به هم راځي. ځان پدې پویول پکار دي. البته اکثر داسې اکثر زنانه چې کله دا غي حمل ټهروشي نه بیا دا غي منسز ناراضي. دا دې چې مخلقه او غیر مخلقه وي نو دا دې لپاره کوي چې کله مخلق شو نو بیا دا غي زنانه منسز ناراضي. او چې کله غیر مخلقي یعنی ټهروشي دی لیکن هغه معشوم غیر مخلق دی. غیر مخلق دا مطلب چې پورا نه دی بلکې اسقاط کیږي نو پاغه صورت کې بیا منسز راضي. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وكلا بالرحم ملكا. الله موکل کړی دی پر رحم باندې یو ملک. یقول یا رب نطفه یا رب علقه یا رب مضغه. الله تسوي اے ربا دا نطفه دا، اے ربا اوس علقه دا، او اے ربا اوس مضغه دا. نطفه خو هغه ماده منویه ده کوم چې مرد د زنانا رحم کې ورواچي ته ته نطفه وي، ته منیوم وي او ته نطفه وي. قرآن دواړه استعمالي کړی. الم یکن نطفه من منی یمنا. نطفه ساس کې لطیف ساس کې دمنه قرآن مجید والا استعمال کړي. پدې باندې سو وخت چې تیر شي تقریبا سلويخ ورځې تیر شي نو دا غیره جوړیږي بیا علاقه. علاقه باندې د وینې یو سخت ټوکړه دا سرخی مایل شي او دا غیر نرستو بیا سو ورځې پس دا څه شي دا مزغه شي. مزغه باندې د غوښې ټوکړه. ناغین رستو دا یا مخلقی یا غیر مخلقی. مخلق دا مطلب چې دا غي وجود الله پورے جوړ کی. سترګې هم سم ده، پوده هم سم ده، غوږ هم سم ده. سالم ته وایي مخلق چې پای کې نقش و نگار پوره او چې نقش و نگار پوره نه لکه الله د چا ګوته خرابې کی رحم کې، د چا غوږ بوړې کی، د چا پوده بوړې کی.
او دا په خپل پیدایش کې هدا چا څه اختیار نشته دی کنه شته دی او چې کله را پیدا کېدل ته نو خلک ورپسې خان دي چې کتابانه یاستا مور سم کار کړي ته پیدا سي ورکولې دا مونږه د دین نه واقف یو ځکه زموږ د خلونو داسې قسمه خبرې وځي دا مخلق او غیر مخلق دا الله رب العزت قدرت ده او په خپل قدرت باندې هغه داسې کوي چې دلته کې راشي نو مونږ خندا شروع کو دا خو تخلیق د الله ده کنه کې مونږ او تاسو ټول کائنات ته چا تخلیق ده الله او څنګه مونږ یو انسان پورې داغه د خلې د وجه خان چې دا خلې ده ور نو دا مونږ اصل کې چا پورې خان خالق پورې خان او دا بیماری د اهل حق کې ډېر راته دا کیسټ وره د اهل حق قرآن ویل دې ته نه وایي چې دا بکواس کوه حق حقی او باطل باطلی د هر مسلمان کار دی چې حق بول د بالاشي او د باطل نه غوځي لیکن دا هو غلطه ده چې حق پرست دی یو سړی ته د توروالي د وجه کله غته اسود عنسی وي کله یو سوي کله ورته موږ اورېدلې خلل برغول ورکول پکار دی دا الله یو تخلیق دی یو سړی تک تور دی دا به څه معنی ایو سړی تک سپین نه ځان څور گئی یس نو دا بد اخلاقی دي دا بد اخلاقی زمره کې راځي پکار دی چې سړی سلیکی نو پای کې دم د خیال ساتي او چې د خلینو صوباسي نه نه ایکدم خیال ساتي پر هندوستانانو کې عالم دی هغه ډېر ښه سړی امام اهل سنت مولانا عبدالشکور ورته لیکن دا کتابونه تاسو وګورئ هغه احمد رضا خان ته اسود العنسی وایي دا شی موږ ته منتقل کیږي لوی لوی خلک دی چې هغې داسې قسم نمونه ږدي دا نادرست غلط یا زمونږ دې دور کې مولوي خان باچا صاحب ده دغه کتاب ته چې ته وګورې که نه البصائر را جری کړی څه نو ویلی الغوی الفاجر یو کتاب نوم چې تا الغوی الفاجر یې ښي دا څه بنیاد باندې تا لیکلی کتاب د هغې اصلاح کوې که دا غیبت کوې اصلاح که کوې د هغې انداز دغه نه دی عادتې چې څه کوې دا غیبت دا بد قسمتي راغلی ده چې زمونږ قلم کې ولې زور نه وي کلام کې ولې زور نه وي د هغې وجه دا ده چې مونږ قرآن مجید پرېښی چې لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم داسې وایي یادوي دا هغه خلک وایي څوک چې د حق اواز کوي رد مونږ هم کوو ما هم رد لیکلی او تا د هغې نوم هم اورېدلی چې مولانا شیخ الحدیث مولانا حمداللہ جان صاحب کی کتاب البصائر کا تحقیقی ہے او د دې هغه بد اثر نشته دی کتاب هغه ته رسېدل هم دی هغه ډو بدرد ویلی دا لږ رویه ښه ساتل پکار دی مخلق او غیر مخلق دا د الله خو خره ځکه شکل شباهت کې جوړ شوی یم دی که زما سمه شکل شباهت ښه کېدل دا د انسان شرافت په دې کې نه دی او د شکل شباهت خرابېدل د انسان ذلت په دې کې نه دی یو سړی سید قوم کې پیدا شو سادات ہو گئی دې کې دا څه کمال دی کمال خو به راغلی چې د کسب وي په یو ښه ټبر کې پیدا کېدل د کمال باعث نه دی تر کې چې هغې سره هغه شان تقوا للهیت نه او په یو خراب ټبر کې پیدا کېدل دا نقصان باعث نه دی چې کله سړی متقي او پرهیزګار اسلام موږ له دغه ضابطه راکړی بلال تور دی که سپین دی او ابو لهب تور دی که سپین دی قرآن دا ابو لهب څنګه ذکر کړي او نبی وسلم دا بلال څنګه تذکره کړي دې جهل نه روزه دا جهل نه او دا یو بت ته په علاقه کې حق پرستو کې دا موجود دی زه پښتنې مې دا جوړه ده هغه شیخ القرآن سے هم دا خبرې ده دا غلطه خبره ده اسلام د انسان پہچان په ذات پات نه کوي لقمان حکیم باره کې مفسرین لیکلي دي چې دا حبشي وو او کان ذو مشافر مشافر د مشفر جمع دی د اوښ شونډې دی د اوښ د شونډو په شان شونډې دی یعنې حبشیان څنګه وي حبشي وو
لیکن کله چې پای کې توحید موجود او د شرک رد موجود، قرآن دا څنګه ذکر کړی دا په نوم مستقل صورت ده، سورۃ لقمان. دا بوت کم چې زمونږ سینو کې تر اوسه پروت دی، دا پاش کول مګر دی. کله نه پاش کړی نو ستاسو تبلیغ کې، ستاسو دین کې، ستاسو قلم کې، علم کې اس برکت مرادي دا ختم کې بالکل. خوس ملک دا درې والا خبر یو څه کې ستا خیال چې یا رب نطفه، یا رب علقه، یا رب مضغه، نه دا خو اسی یو ځای وي. سو وخت پس وي چې یا رب نطفه، نو سو وخت پس وي چې یا رب علقه، نو سو وخت پس وي چې یا رب مضغه. اوس ته هوای قرآن مجید کې چې ويعلم ما فی الارحام، علم دا ما فی الارحام چا سره دی؟ الله سره دی. او دلته کې وی چې نه ملک خو ورته وی چې یا رب نطفه، یا رب علقه، یا رب نضغه، او رستو بیا شقی او سعیدم هغه ته معلومي، رزق او اجر هم ورته معلومي. نو د قرآنی آیت په څه مطلب دی؟ دا حدیث بظاهر د قرآن خلاف شو، دا مشکل شو، خو بدقسمتی نه دی څوک مشکل نه وي. کتاب چې اوریدلی دا چې دا مشکل القرآن کې دا مشکل شو. قرآن مجید وی چې یعلم، علم د ما فی الارحام الله پورې خاص دی. او دلته کې حدیث ناراضي چې ملک چې کله نطفه نوم وی چې دا نطفه ده، بیا وی علقه شو، بیا یې مضغه شو، نو فاذا اراد ان یقضی خلقه، کله چې الله اراده وکړي چې د پیدائش فیصله وکړي، نو قال اذکر ام انثى، او تپوس دی وی چې کله الله مخلق شو نو اوس وی چې روا ذکر یې جوړ کم او کنه مؤنث یې جوړ کم، هغه هغه ته پته لګي. نو شقی ام سعید، شقی او سعید دی، شقی دی که سعید دی؟ نیک بخت ہے کہ بدبخت؟ فمر رزق والا جل، رزق و اجل به صحیح دا ټول هغه ملک ته معلوم شي. نو علم د ما فی الارحام کو خاص نشو الله پورې، اشکال وجه دغه شو. فیکتب فی بطن امه، نو دیلا د مور په خېټه کې چې دا هر څه لیکل شي. نو یو خو د حدیث قرآن سره ظاهری او تعارض راغلی، او دویم دا چې تاسو ته خدا معلوم وي چې الله رب العزت د انسان تقسیم ډېر مخکې کړی دی، هغه علم ډېر مخکې نه دی. تو دا حدیث د تقدیر هغه احادیث سره متعارض شو. جفت الاقلام، اقلام هغه ولال شي ودرېدلې دي، او صحیفې چې کوم نه هغه اوچې شوي دي، جفت الصحف. و دې سره وسه کو دا دوه اشکالات شو. دیو اشکال جواب خدای چې یو علم تفصیلی وي، یو علم اجمالی. ملک ته چې کوم علم دی هغه علم اجمالی شوی دی، او الله د علم تفصیلی دی. دویم دا چې قرآن مجید کوم خبره کړې ده هغه د الله د علم خبره کړې چې ذاتی ده. ملک ته چې کوم علم حاصل شي هغه ذاتی نه دی، هغه من جانب الله هغه ته وحی شوی ده. او بل صحیح جواب دا دی چې قرآن د الارحام ویل دی. الارحام دنیا کې څومره رحمونه دي، پاګې ټول باندې په یو ټایم الله کوي. یو بنی آدم که په یو رحم پوه شو، یا یو ملک که په یو رحم پوه شو، نو دې د بل نه دی واقف. که بل ملک په بل رحم واقف شي، د بل نه دی واقف. لہذا قرآن سره تضاد نشته. په دې یو کتاب شته د پی ایچ ډي چې هغه حدیث یا بظاهر د قرآن متصادم دي او اشکال پیدا کوي. زموږ د خلکو خیال لای چې دا دینی مدارس ور ډېر زیات پوي. ته د موږ دوستان راغلي بحثونه کول چې دا سیدا ډاکټران نه پوي. نو ما ته 200 کتابونه خو دې تحقیق چا کړی، تاسو کړی؟ تاسو یو بل ته کافر وایي په دغه پوهیږئ. اوس هر ډاکټر داسې نه وي چاله څه نور دی. دنیا کې داسې ډاکټران شته چې ډېر سور دي او ډېر خدمت کوي هغوی. خدا سے اگر ناسودی دا چهره مونږه سکار کولې نشو راځي بدنام کو. طالبان اکثر خپل نوم نشي لیکي نو. کم کولو پکې
یو ډېر قابل سړی دی، ډېر ښه مقرر دی. نو ما ته یې زه ریسرچ زده کول غواړم، ما ته یې څه ولیکه، ما ته وښیه. نو هغه چې یو شی لیکلی دی په مونځ باندې، نو ته به یې پورې وخاندې. زما یقین دی زما دا نالی کوزوی نه تلها دی د هغې نه ښه ولیکي. په مونځ به هغه ډېر مواد ولیکي، دی له هېڅ نه ورځي، بس د خولې تر حده پورې دی علم منتقل کېږي نه بل ته. دی خیال دې ته کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ نه مونږ امیین یو، مونږ چې کوم دی غوره خلک یو. لکه ته په هغې امیانو کې چې هغه جاهل امي دی. دغه کتاب ډېر د کار کتاب دی، نټ باندې شته دی، خو پته یې نه کوم ځای نه میلو شي. کتاب نوم ورانه یې اوس پی ډي اف کې ما سره شته دی، څه وخت به وښیم تاسو ته. خو د پرنټډ شکل کې مونږ ته میلو شي، د هغې کتل لږ اساني. یعنې هغه احادیث چې د هغې د وجې د قرآن بعضې آیتونه مشکل شوي دي. او ما څه ترتیب ورکړی داسې چې اشکال په آیتونو کې ولې راځي. چې مونږ ګورو څوک یو څه ګوري، څوک بل څه کوي، څوک بل څه کوي، د هغې وجوه چړل پکار دی. هغې خاکه ما راښکلې ده چې بعضې آیتونه د اعراب د وجې ایک اشکال راشي، لکه ان هذان لساحران یریدان، یا علیه الله، که نه علیه الله، هلته هېڅ څوک نه وایي چې څه اشکال دی. علیه هو چېرته عربه کې دا اورېدلی، علیه را دی. ډېر بې شمېره داسې اشکالات دي، که د لغت د وجې د اشتراک. عصا آدم ربه فغوا، په دې کې اول دا تقسیم پکار چې اشکال د څه شي د وجې دی. نو هغه وجوه چې کله معلوم شي، نو په یې به کار په اسانه باندې شي. او یو ډېر اتنټک کتاب وي. بعضې آیتونو کې اشکال د اسرائیلیاتو د وجې پیدا شي، لکه داود علیہ السلام واقع کې، سلیمان علیہ السلام واقع کې، هاروت ماروت واقع کې. بعضې څیزونو کې اشکال د موضوعي احادیثو د وجې پیدا شي، لکه واقعه د زینب رضی الله عنها کې. دا مختلف څیزونه دي، او په دې ښه زبردست څیز لیکلی شي. خو کاش چې موږ سره وخت وای که نه، په دې باندې کار وکړئ مختلف انداز کې. بیا به جمع کړو انشاءالله، څه ګیره برېت به ورته واچوو که نه، سم به شي. خو جمع یې تاسو وکړئ. ما چې څه وویل داسې یو فهرست راکړ. یو کار وکړئ، هغه دا چې مشهور یو څو کیسې دي. د عمر رضی الله عنه باره کې څومره کیسې چې مشهور دي، دا داسې راکړئ هغه چې هغه اردو فارم کې لیکلي، یو کتاب کې چېرته لیکلي. او خاص کر هغه واقعه چې په هغې کې دا لیکي چې ښځې به ټول عمر قرآن کې خبره ګوري. دغه ماله پکار ده څیزونه. په دې ما د رد مواد جمع کړي دي، خو د دې قصو اصل متون ماله پکار دي. اردو کې ما ته ولیکئ، بیا به زه پیدا کړم درته. داسې مشهور واقعات کم از کم یو څلوېښت چې دروغ نه دی، ټول دروغ وایي. کم سے کم دا چې دا وشي. خاص کر سیدنا عمر په باره کې سوما مجموعه کې لیکلي دي، زوی والی او منافق یې په خپله قتل کړی که نه، قانوني لاس کې اخیستو. ځکه دې لاس درسي کتاب دا مصیبت ده. حدیثو په کتابونو کې موضوع حدیث نه ابو شحمه که ینا په دې هم نه پوهېده، نعوذ بالله دومره ظالم و. او چې سایه وتره بیا هغه د شریعت حکم نافظ کوي. که سایه وته بیا به کیسه دی. یا رب نطفه، یا رب علقه، یا رب مضغه. پاتې شو دا بل سوال، چېرې دا خو تقدیر تاسو وایه مخکې لیکلی شوی دی. کله کله یو وروستو سړی ډېر ښه کلام وکړي. دا سوال بل چا نه دی پورته کړی، شاه نرشاه کشمیري پورته کړی دی. دی لیکي د فیض الباری جل اول 100 کې چې واعلم ان للتقدیر انواعا، تقدیر مختلف قسمونه دي، مختلف نوع دي. فمنها تقدیر ازلی، یو تقدیر ازلی دی یو قسم. ومنها محدث، یو تقدیر محدث دی. ومنها ما كتب قبل خلق العالم ب50,000 سنه. تقدیر یو پهلو هغه دی چې د عالم د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله لیکلی. حدیث ثابت دی. دا ورپسې جمله کمزوري لیکل چې ومنه ما يكون في ليله البراءه،
لیلۃ القدر په لیلۃ البرات لیکل چې تقدیر باز هغه چې لیلۃ القدر کې لیکل شي. ومنه هذا الذي في رحم امه، او باز هغه چې هغه د مور پر رحم کې لیکل کېږي. دې هغه تقدیر سره تعلق نشته کوم ځای مخکنه، یعنی مختلفو ځایونو کې الله اندازې لیکلي دي. بیا یې فعلم هو ځان په دی باندې پوهه کا، په دې سوال مکو، دا جواب سره ودا کړی بل چا نه دی کړی. سوال دلته کې دارې مونږ ویل چې امام بخاری رحمه الله دا حدیث دلته کې ولې شامل کړی دی. ابن بطال دې جواب کړی تاواز نه لاله کې فتح الباری پسو دی واز پاکستاني همدا شی دی واز دام خدا اوریجنل سورس دے. دے وی چ قال علقمہ اذا وقعت النطفة في الرحم قال الملك مخلقہ و غیر مخلقہ، فإن قال غیر مخلقہ یعنی ملک تپوسو کی ربا مخلق وئی کا غیر مخلق وئی، نو کہ اللہ حکم کو چ غیر مخلق وئی کی غوت دا اللہ پہ حکم دا اللہ پہ قدرت، لیکن دا اگر نفاذ اگر کئی دا ملائکو پہ ذریعہ، یعنی اصل اختیار چارے دا اللہ شرک نہ دے برے خو کئی آغا پا ملائکو باندھے. نو کاغوی چی غیر مخلق نسو چلو شی محاتر رحمو دمن وین قالا مخلقا قال اذکر او انثى، کہ غیر مخلقین بیا رحمنا سو چلو شی اگر وین بیا ولیخ، اور جکرہ مخلقی بیا تپوسو کی چے اذکرن او انثى، فغرضوا فی هذا الباب واللہ عالم. آخر نقطہ دلی گلے بل چانا علی گلے دا امام بخاری دا دے باب دا بیانو لسا مقصد دے اگر دارے چے ان الحامل لا تحیزو کما ذہب الیہ اہل الکوفہ، حامل زنانا داغے من سز نرازی دا اہل کوفہ مذہب دے کہ دا احنافو دا اوزاعی مذہب دے وہو احد قول شافعی، اور دا امام شافعی دعا قول دی دیو قول وغیرہ دے. قالوا لأن اشتمال الرحم على الدم منع خروج دم الحیض، دیداوی چکل رحم کے معشوم پیداشن اس با دم دا حیض اغی بند کر دے، ادھر آگا خوراک دے پدے باب آئندہ کتاب الحیض کی لگل ہے، ورنہ سے تعلق ہی نہیں ترے بظاہر دے سا. باب کیف تحل الحائض بالحج والعمرہ. دیکھیں ہمارا زور حدیث تے سنے خبر بگی نہیں ترے کیف تحل الحائض بالعمرہ والحج والعمرہ یو حائض خزبا دا حج و دا عمرین جت سنگت لی. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل بن کلا عقیلی کلا عقیلی دا عقیل لکھ عن عقیل عن ابن شہاب. پدے بانے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دیر محنت کرے پدی سزنو باندھے تغیر وڑا رسالہ دا پستان المحدثین پائے کہ لگ گوندے سزنو دی خدا چکم بل کتاب عجالہ نافعہ یہ والا دولہ صفی کتاب فارسی کی پائے کہ دیر جات لکلی دا سزنو. تو محمد طاہر بن علی ہندی پٹھنے عالم دے فتنی ورتے لکھی زمانگا دا استادان دا خند لکھی ہندی لکھل پکار تھے لیکن حالہ کہا دا فتنی کرنی کرے انہیں پٹھنے نہ والے فتن جوڑے عربے کے دا سا قیدہ نشتا چا دا یو خار نم تو دا سے معرب کے جدا آگے شکل بدل گیا کراچے و کراچے لکھی دا دیر تشیح لکھی گا کراچے دا سا قیدہ کلیہ نشتا ہے تاسو نزحت الخواتر ہو رہے پدے ہو پوش چا اصل نم لگل پکا دی چا نم سر ہے تلفظ دخل کو دان لگے بیا تلفظ دار چا دان لئی ہاں جی
ندی خدا قاعده نه ده خو دی خدا قاعده کې چونکې داسې مونږ اړوي تاسو ذکر نم بندو نو دا غلط دی کنه دا خدای عرب خو خارجي څنګه بدلی او تا ورته بدل کې کراچي ته کې او ورته بیا کراچي وای به کراچي شي و دیکي یو نوم صحیح واړو څه چې دی هغه ولیکا بیا ورسته دای خو چې کې هغه ته سره بدلی او کښین سره بدلی ولته هو دی بدل کېږي دا څه قاعده نشته په دې باب کې چې کله مونږ عربی ته یو نوم اړو نه خامخا دی بدل کو اسمه اعلان دی مو مطلب فمنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل رسول الله فرمائل چاچه احرام دو عمره ترلده او ځان سره هدیه نه راوسته قربانی نه راوسته فليحلل نادان حلال کی انه عمره او کله احرام دل کی حلال نه مطلب ومن احرم بعمره واهدى فلا يحل او چاچه احرام د عمره کړه خو هدیه راوسته ده نو دې ځان نه حلالي حتا يحل بنحر هديه تر دې په دې حلال شي په نحر د خپل هديه چې قربانیو کی داغه مترغه پورې دی داس ومن احل بحج فليتم حجه او چاچه صرف د حج نیت کړه خپل حج پورې قالت نا فرمائی فحزتو زمان میں نے سدرال فلم ازل حائزا حتی کان یوم عرفہ فلم ازل حائزا نزو وما حیز کے اوم لم ازل لا مطلب مسلسل پا حیز کے اوم حتی کان یوم عرفہ تردے چد عرفی روز رانا اس کو دینا پارا دوائے اشترے زنانا چی کل ازین آغا دوائے استعمال کی انجیکشن ہمشترے نو فائدہ پکې دی چې مونږ ادم لري نه نشوتلې بیا ذرایع وسایل زمونږ کمزوري 3 لک او 4 لک روپے چا سره بیا او دای خو زم نږدې او بللا چې اغي کال کې اوزل یا په میاش کې اوزل تلی شي مونږ نشوتلې بللا چې داغه زمانه دنیا کې د دې زمانه دنیا کې زما کې اسمان فرق دی او یو سره یورپ نه روان شه واسکو ډګا بهر پټو دنیا کې چکر لگاو جواب ته پوس نه کو اوس هو کته بلې ذلې ته مور نه سره ته پوس کوي شناختګار دشته کني او چې بارډر تر یا پاسپورت نه غواړي پاسپورت سره ویزا موري اوس حالات بدل شي دي په دې وجه کې په دغه عملی شي نه بهتر ده چې د حج لور مخ کې زنانا هغه سونه استعمال کی التم ملاويږي علماء هم دا فتوا راغی چې و دې کله شي خیر فحزت فلم ازل حائضا حتى كان يوم عرفه ولم اهلل الا بعمره ما خذ عمره اراده کړو فامرني ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انقض راسي دا واغ شپه دا عرفه شپه دا مزدلفه ته وتلې شي کنه خدای عرفه مسله شو نو ما ته نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې خپل سر پرانځم و امتشتا او مشت وکم واحل بحج او د حج اراده دې وسوم واترك عمره پرېدم ففعلت ذلك ما دا کارو کو حتى قضيت حجي تر دې چې ما خپل حج پورا کړ فبعث معي عبد الرحمن بن ابي بكر نو ما سره عبد الرحمن بن ابي بكر ولېګا او امرني ان اعتمر او ما ته حکم وکړ چې دې عمره وکم مکان عمرتي من التنعيم پزید خپل عمره د تنعيم نه دا میقات نو لیکن دا میقات ته چونکه الته کې دا مات شو لہذا دا بیا الته کې لړشي او دا هغه نه دی خپل احرام وتړي اقول